ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. دا سورہ ابراہیم 40 نمبر آیات. حضرت ابراہیم علیہ السلام مخکې هم څو دعاګانې وې دی آیات کریمه کې هم د ځان لپاره او د اولاد لپاره دعا کړې. لاسی اوچت کو رب اجعلني مقيم الصلاة او زما رب ما اگرزوی کنا ادرون کئیمان سلره. اس ابراہیم علیہ السلام کو منس کو آخو پیغمبرو داس پیغمبرو چھ اولاد کے تقریباً 14,000 انبیاء صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام اولاد کی خدا ارادی ہوئی 14,000 آخو منس کو مطلب دا چې خدای دې منځ باندې استقامت را نصیب کړي. د استقامت دعا وکړي. وقال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عليه رحمة واسعة. امام غزالی رحمه الله لکی چې الاستقامة الواحدة خير من 1000 کرامات. امام غزالی لکی چې د دین په یو مسئله باندې یو خبر باندې یو عمل باندې استقامت کړل دوام کړل همیشه کړل دا د یو ولی د زرو کرامتونو نه بهتره ده. دلته د ابراهیم علیه السلام مطلب د دعا نه دا ده چې خدایا استقامت را نصیب. رب اجعلني مقيم الصلاة او زما رب ما اگرزوی ادروم کئی منز لرجز منز ادروم کنا منز کرما دا اولاد سوچم ورسر پیدا شو. کدینی امور وی کدنیاوی امور وی دا اولاد سوچ بکڑے. ومن ذریتی او زما رب زما اولاد کی ام بازی خلق دا سی پیدا کڑا چاہوی منز کڑی. دلت ابراہیم علیہ السلام دا من لفظ راو دا من دا تبعیزیت لپارا دا بعض یعنی زما اولاد کی صدا سی خلق پیدا کڑی چاہا منز کڑی. ابراہیم علیہ السلام تا فتوہ اللہ ورتوی دیو چستا اولاد چی دا اغا طول ایمان والا جوڑے دینش کوئی کی بکافر ہم بھی فاسق ہم بھی
ځکه ابراهیم علیه السلام دلته مین راوړ چې زما اولاد کې څه داسې وګرځوه چې هغه ایمان والا دي ومن ذریتی او زما رب زما اولاد کې داسې څه خلق پیدا کړه چې هغوی هم منځ کړي که نه بل ځای قرآن کریم مونږ ته تلقین را کړی دی الله مونږ ته قرآن کې ویلي دي چې دا دعا کړی چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا دا الله مونږ ته ویلي دي چې دا دعا وکړئ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما الله فرمایي چې دا دعا زمانه غواړي چې ربنا هب لنا او زمون ربا راکړه مونږ لرا من ازواجنا وذرياتنا زمون د بیبیانو نه او زمون د اولادونو نه او رب داسې بیبیانې داسې ښځې داسې زمن لونه راکړه چې هغه زمونږ د سترګو یخوالی وي چې هغه داسې د خدایه چې داسې ښځه وي او داسې بچي وي چې د خدای او د رسول تابعدار وي حسن بصری لیکي رحمه الله چې د سترګو یخوالی هغه ښځه ده هغه زوی ده هغه لور ده چې ته د بهر نه راشې ښځې دې په تکیه قرآن ایښی ده او ښځه دې لګیا د قرآن وایي زوی دی قرآن وائی لور دی قرآن وائی دغشان خزا دغشان اولاد دا دس سترگو یخوال دا چتی اگور سترگی دی پی یخش کن ردی خوشحال شی چی انشاءاللہ دا دغ اولاد دا خزی پر برکت سربزهم جنت تزمائے او جنت کی بدی را سر یوزائی وی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما او زمون رب مون داسې نیکان جوړ کړه چې داسې نیکان شو چې دینی امورو کې نور خلق مون پسې اقتدا کړي یعنی دینی پیشواګان دینی امامان زمون جوړ کړه نو اولاد هغه اولاد د مور فلار د سترګو یخوالی ده چې هغه د خدای او د رسول تابعدار هغه قرآن وایي اوس که اولاد داسې چې هغه که شپه وي که ورځ وي ګلۍ کې ناست بچی دی داسی دی
چې هغه شپه وي که ورځ وي ګلۍ کې ناست وي بیا د بل د کور مخ ته ناست وي او دغه موبایل ناس هم په ګلۍ کې وي ګلۍ کې پټباري باندې کېنستل دا د قوم لوط عمل بیا د بل د کور مخ کې ودرېدل کېنستل دا هم ډېره ناجایزه ده نو کو زمن دې داسې وي چې د بل د کور مخ کې ناست وي ګپې شپې لګوي موبایلونه ګوري دا بیا قرة اعین نه ده دا د رنډۍ نسل ده دا کنجر نسل ده دا د قوم لوط نسل ده دا بی غیرت اولاد ده د دین نه اولاد بهتر ده رحمان بابا فرمای چې ورک شه بد کردار و بد سړی ورک شه بد کردار و بد سړی کدی زوی کدی عزیز وی کفردی تر اغلانی کوکار بیگانه خاده تر اغلانی کوکار بیگانه خاده چه بدکار شده چازویان وسی لرگلو خیم وار پی مردار وی کورم پا مردار وی گلیم پی مردار وی کنه لرگلو خیم وار پی مردار وی بد کردار د سور لنډۍ خړوړ اسپای بد کردار د سور لنډۍ خړوړ اسپای کور کوم ته نه تنګه گلے کی پروسیان تے نتنگ وی دبل کور مخ کی ناس ویغت نتنگ وی کہ وی شڑے کنا چدال تمکینے دادا دی بل فروسی کور دا بد خبر دا دا زما کور دا دل تمکینا دادا رنڈی زامن دادا خزامن دادا رنڈی نسل کنا دا ببیارا شل تبکینی کنا موبائل نبگوری ہر خار ہر محل کی ہر زائی بس دغا غضب شروع دا چی درنڈی زامن راجی دبل کور مخی کینی ہر زائی چی ہر چوک اگوری چی دبل کور مخی ناستی موبائل نگوری گپی لگوی زما خبر واوی چی بجلی گرم لاویل چی دا درنڈی زوی دا کنا دا کنجر دا دا سپید دا بی غیرت دا تو لعنت بدا سی خلقو تو لعنت بدا سی معاشر باندی حضرت ابراہیم زکا دعا اکڑا چی ربی حبلی من الصالحین او خدای ماتا نیک اولاد را کڑا سل کال عمر و اولاد ینو سل کال فسدا دعا اکڑا چی ربی حبلی من الصالحین خدای نیک اولاد را کڑا چی تم تی نرازی ہے زم تی نرازی اما چی زم تی نتنگ نی اما محلی والا ہم تی نتنگ نی پڑوسیان ہم تی نتنگ نی کنا
رب اجعلني مقيم الصلاة او زما رب ما اگرزوی کنا قائم هون کئی ادرون کئی مانزل رچ منزکرم کنا ومن ذریتی او زما رب زما اولاد کم داسی خلق پیدا کرکنا چاگا منزو نکڑی کنا ربنا وتقبل دعاء او زمون ربا زما دا دعا قبول کرے دعا اکڑا دا دعا خیر کی ابراہیم فرمائے چی وتقبل دعاء او ربا دعا کول خزما کارو ما اکڑا دا جان لفارهم دا اولاد لفارهم او دا دعا و دا منز دعا وکنا خدای قبل والاستاکار دا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين